شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه متعلق زمونږ استاد محترم شیخ ادریس صاحب رحمت الله علیه هغه بیان کې فرمایل چې زه یو ځل خپل خر بابا شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه سره د حج په سفر کې وما میدان عرفات کې شیخ صاحب دعا کوله جهري आवाज سره ډیر حاجیان ناسو میدان عرفات کې په هغه دعاګانو کې د جړا ماحول وو شیخ صاحب او فرمایل چې الله ما ته مرګ شهادت نصیب کړي شیخ ادریس صاحب او فرمایل چې په ما بيختو درې دلته سوي څه شهادت غواړي موږ خو په امين ویل ټولو په امين ویل نو دا امين مطلب دا دی الله دې سړي چې کومه دعا وغوښته دا د په حق قبول کړي زموږ په حق قبول کړي دا د امين مطلب دی نو امين هم پیویل په 2007 کې الله رب العزت دا کوئی شهادت واقع کو اک دعا قبول شو شیخ ادریس صاحب رحمت الله علیه په هغه مجلس کې ناس په 2026 5 مئی باندې د په حق اک دعا قبول شو دی خلکو په جلا جلا ځان شهادت غوښته دي مونږ ته خو بلاغ کاری د شهادت نوم او جهاد نوم په منبر او یا په میدان کې غسل د څه بوزدل مشته چې مکه و په شابم والوځي تبه نمرې غون عمر بجوان دی هر کله چې مرګ شتا نو بهترین انتخاب شهادت دی زه د خپل رب نه قسم په خدای په منبر ناشته ما د دغه اکابر او دغه اثر په وجه او د صحبت په وجه زه په خبر هر دعا کې نور دعاګانې ناراضي او نه کومه دک یو شی غواړم چې الله کله من ټیم پوره شو مرګ د شهادت راکې مقبول شهادت راکې چې ته ناراضي بس پرې د عوام دي د چانه نه خوشاليږي د شیخ صاحب شهادت په شهادت څوک خفه نه دي چې ولی او شهید شو ولی دته دا مقام ملو شو خفغان قسم په خدای په جدای دی خفغان بدیر چې دا وینه کم خیر غواړي دو هغه خیر دروازه بند شي خفغان بدیر چې د دې د موجودیت په وجه د لاندې طبقه د سي محسوسول چې یو سړي باندې مور او پلار د غره په شان ولاړ وي اک شان احساس ختم شو دغه سټ په څوک ډکې د سي خلک چې پیدا کیږي پای کې ډیر زیات وخت لګي